السلام علیکم دوستانو تاسو په سکرین دا ونه وینئ دا په سوشل میډیا باندې ډېره مخکې دا ویډیو روانه ده. ډېره خلک یې لایک کوي او کمنټس پې کوي عجیبه. اصل کې ټوله واقعه د تاسو سره شیر کوم. دا اونه په افغانستان کې ده او دا د شپې اوازونه کوي، سرنګارنګ اوازونه کوي. نو دا اوازونه هم زه تاسو ته په اخره کې اورم. خړومبې دا واقعه ټوله واورئ. د نن نه یو 13 کاله مخکې څه کسان تللي وه، څه فیملي تللې وه د پاکستان نه افغانستان ته. هغه فیملي چې کوم دی نو هغې کې 2 ماشومان او مور او پلار نو هغې تللي وو. هلته کې افغانستان کې کور جوړ کړی و، هغې کې به اوسېده. هغې به هلته کې زمینداري کوله. نو دا پلار وه چې وی کله تلو نو د به ځان سره دا ماشوم پټي ته بوتلو. چې پټي ته به بوتلو نو د هلته کې یو بوټي یو فوده مونتې وه، وړه غوندې فوده وه، هغه د لګولې وه او هغې ته به پلار نه چل زده کړی و، ګني مني به یې ګوډول. نو هغه به هغه فودې سره ډېره زیاته مینه کوله. روزانه به ورته ګوټ کولې، اوبه به یې ورکولې. په مزه داسې کېده نو دا ونه غټه شوه، دا سړی هم غټ شو. دی به ډیلی تلو، کار به یې کولو. چې کار به یې وکړو په پټي کې والد صاحب سره، نو بیا به راغو. د هغه ونې لاندې به یې ډېر زیات ټایم تېرولو. باقاعده هغه ونې سره یې دومره مینه وه چې بس هغې سره به لګیا و، خبرې به یې کولې. کله نه کله پلار یې وایي چې ما به وایي چې د ما دا زوی مینټل شوی دی، دې ونې سره خبرې کوي. پته نه د مزو کې فرق راغلی دی. ما حکیم ته هم بوتلو، هغه وایي چې نه، دې اونې سره ډېره زیاته مینه کوي او د هغې سره خبرې کوي. کیدای شي چې هغې په حرکت باندې هم صفېږي که نه. نو هغې سره ډېره زیاته مینه وه. بیا د افغانستان او د پاکستان په منځ کې څه تنازع راغله، څه وجه راغله. نو هغې په وجه چې کوم دی هغې پاکستان ته راشفټ شو. کله چې پاکستان ته راشفټ شو نو هلته د هغه ځای کسان وایي چې یاره دا ونه د شپې ډېر زیات اوازونه کوي، چغې وایي، څه رنګارنګ اوازونه کوي. هغې ته یې ویډیو کړې ده، سوري ریکارډنګ یې ترې کړې ده، د شپې ورته ایښې وه، ریکارډنګ یې ترې کړې دی. هغه ریکارډنګ زه تاسو سره شیر کوم. خو دغه وجه له تاسو ووایه چې یاره دا څه لوبه ده، دا واقعي ده چې داسې کېږي انسان سره یو ونه دومره مینه کوي. نو زه تاسو سره اوازونه شیر کوم او تاسو بیا ماته په کمنټ کې ووایئ چې یاره دا څه وایي که نه. دا سړی پالو کوي، دا سړی لایق کوي، دا سړی د پاجو هغه اخرني سر ته وخېږي، پاجو یې سوري نو نه خبر اورېدو سره مهرباني. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कुछ भी हो भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।